هغه احادیث مبارکاو چې دغه تعلق د روزي سره ګوره مولانا صاحب حسن ترتیب د امام بخاری د ټولو نه ناشنا دی واه سبحان الله هغه څنګه حسن ترتیب د امام بخاری اول کتاب الصلات بیا ورپسې کتاب الزکات بیا ورپسې شو دی اول کتاب الصلات او بیا دغینه پستا شیشو کتاب الزکات و کتاب الزکات پسی بیا کتاب الحج راغی. السلام علیکم جی آئی امت شو کنا او بیائی ورپسی کتاب الحج راوڑا بالکل د نور ائمون ترتیب جدا کرے دے. امام بخاری مزاج عالی دے اور اندازم عالی دے اغی تقدم د اعمال وجودیو کو او اس سے دین ذکر د عمل ترقی کی ترقی کرے نظمانا الصلاة مزکوا زکات ورکوا زکات کی ورکول دی زکات ورکول حج کول دا اعمال وجودی دی روجا نه خوړل نسکل نجما کول نمک کی اعمال وجودیو او وجودی کو مقدم وی نغه مخ کے ذکر کر اس عمل ترقی چې الصوم دې هغه ذکر کړي. ازدکه دا خبره چې دا روزه چې دا فرض ده او د روزي فرضیت چې ده په شان د شعائر اسلامیو ده لکه زکات ته روزه ده زکات ته مزد حج ده دا فرض اسلام دي دارنګ دا روزه دا فرض اسلام ده. علماء دي کی چې دا روزه کله فرض شوی و د پدویم کال د هجرت په لسم د شعبان فرض شوی و ځکه تاسو په لسم د شعبان د قران تر شروع کوی د پدویم کال د هجرت په لسم د شعبان دا روزه فرض شوی و. آیت دې روزي د رمضان نه مخکې څو فرایض اسلامي وو. بعض علماء چې صوم یوم عاشورا دا فرض و د محرم د لسم تاریخ روزه فرض و او بعض علماء چې هغه روزه فرض نه و هغه واجب و لکه موږ ویو خدا زموږ اصطلاح ده حنفیه د فرض او د واجب په منځ کې اعتقاد او د عمل فرق کوي او نور علماء غي فرض او واجب یو شی دی لہذا لسم د عاشوري فرض و یا واجب اندنا و او سو چې رمضان المبارک روزي فرض شوي نو فنسخت فرضیه عاشورا رمضان کی روزہ فرض شوا د محرم د عاشوری روزہ فرضیت منسوخ شو او دری سنیت اسم برحال دی او الی یوم القیامه دی کما ذکر العلماء وذکرت ونقلت فی حاشیه البخاری فانظروا بعد ذلك ان شاء الله ولا تسرقوا في دوران الدرس مخکره باب وجوب صوم رمضان باب دې په بیان د وجوب د روزي د رمضان مبارک وقول الله تعالی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو فرض کړی شوی دی پتا سبحان روزي لکه چې فرض کړی شوی باغ چا چې تاسو مخکې تیر شوی دی دې لپاره تاسو کې پرهیزګاری راشي زکه چې روزي سره تقوا پیدا کیږي زکه چې سړی روانيږي نو په شهوات سره روانيږي او روزي سره جو لوګه پیدا کیږي او په لوګي سره شهوات انسان کمزوري کیږي چې شهوات کمزوري شو نو د دیندارۍ او د تقوا دروازې کولاوي شي. شابه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سليم عن ابيه عن طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الراس فقال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلاة الخمس اذا تطوع شيئا فقال اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان اذا تطوع شيئا فقال اخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة فقال فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام فقال والذي اكرمك بالحق لا اتطوع شيئا اکرمک بالحق اکرمک بالحق دا جمله مخکې نه درځي قسم می دی په غزاد
چې ته عزت مند کړي په حق سره. الله اکبر الله اکبر. لا اتطوع شيئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق او دخل الجنه ان صدق. وقد مر هذا الحديث مرارا فلا نعيد لقله الوقت. قال صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك وكان عبد الله ابن عمر سے بھی روزہ ساتلو نبی علیہ السلام پرز در لسم د محرم وامر بصيامه مرګور ته حکم کړو دی د روزي فلما فرض رمضان کله چې رمضان فرض شو ترکانو فرضیت منسوخ کړه شو وکانه عبد الله لا يصومه عبد الله ابن عمر چې روزه به نه ساتل دا شوري الا ان يوافق صومه مگر چې دارز د لسمه موافقه براله هغه سلسله د وجود دي کې زکه چې د هر میاشت درې روزي به حضرت ابن عمر سے ساتلې چې کله په دې رجوع کې رااله نو ساتلې به خو مستقلنا معنی دا چې وجوب نو سره سنیت پاتې شوی او د هر میاشت درې روزي دي چې دا ساتینو ډیر بهتر دي لکه څنګه شي سوار شي دا منګل شي بدھ شي جمعرات شي وځګنه بدھ جمعرات جمعه شي دا ډیر خوندناګي عرب قسم چې د پیر سوار رز او د جمعرات رز خامخروجي او چې دی رزو کې تلار الله دې تاما سره بوزي مالک دسترخوانونه به ما خام ته کې په مکه کې او مدینه او مکی جمعهتونو کې به خواري وي دسترخوانونه او باغی بدرو جماعت انتظامات. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أليس عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. یعنی قریش بروجه ساتله د عاشوري په زماني جاهلیت کې او ځکه موږ مخ کې ویلو چې دا د عاشوري اغرض چې وانه کمرز پیر سه اغرض لسمانه کنه اغرض د غلاف پوشه د کعبه رجبم ساتلا او دا بچو کې دې په دې راځي باندې به غلاف پوشم کولا. ثم امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بصيامه بیا حضرت حکم کو چې تاسو روزه ساته حتا فرض رمضان فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء افطر کدا چا خوغه نو دي ساتي داروجا او کدا یا خوغه نو نه دي ساتي. باب فضل الصوم بعض بیان د فضیلت تروجی ګوره مولانا صاحب توجه کوخه د فضیلت تروجی د بعض علما وی لکه حدیث دی لکه یو سړی چې یو روزه الله رضا دي فار اوساتی نو دمره قرب دي الله ته حاصلېږي لکه یو سړی چې رواني او اویا کال مسافت یوکی دا لکه نفس مثال د تقریبا الى الافهام والاذهان دی فوجکنا ورنه لیس کمثلی شیون دی لکه مثلا چې ته پیادل روان شي او زه ته مکی ته تل غواړي او یا کال ته سفر وکي نو څومره سفر وکړي چې دی او یا کالو پیادل سفر په مقدار چې څومره قرب ته ملاوي دي شي د الله مثال د الله د رحمتونو نو دا په یو روزي نصیب کیږي تم روزي ساته چې لمون میده دي شي مخکره. وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يفص ولا يجهل الصيام جنة دا روزه چې دنو دا ډال دی لکه دشمن چې سره جنگي کنه د دشمن د حمله نه بچاو په ډال سره کوي دا جهنم نه دی د دې بچاو په روزي سره کوي چې روزه دو ساعته روزي نو بس جهنم نه به خدای خلاصي. ولا يرفث ولا يجهل جهالت نه کی جنگ نه کی او بل خبرې نه کی فإن امرؤ قاتله کی ویو کاس چې جګړه کوي دی روزدار سره او شاتمو یا کنزل کوي ور سره فليقل ورته دی ني صائم زروجدارم مرتين دوزره دی ورته وي او دې څه مطلب دی الک عبد الوارث یو خستا توجیه ده کنه هغه دا چې یو څه تاسو جنگ کوي نو څه ورکه زما روزه ده بیا ته کنزلو کوي الک زما روزه ده
اگر مانا یو سره تا ته ډوډۍ پیش کړي او به پیش کړي نو ته زما روزه ده نو کې کنزل د تکي نو ته زما روزه ده زما توجی دا ده پاین شاتم اوقات رجل فليقل صائم کہ تا ته یو سره جنگ کی یا کنزل کی تو ورته خدي زنبل شم او خدن انتقام غسته شما خو شرعاً ز منع کړی شی ما لکه تا ته ډوډۍ پیښته یا ډیر مزدار ګرمه ده زړه خو مې تدیم کی خروجه مې ده مانستاد کنزلو او د ضرب جواب په خط طریقې در کول شما خو منع کړی شی مله طرفه د شارع ده جی والذي نفسي بيده لخلوق فم صائم والذي نفسي بيدي قسم دي بازات زما روزه په لاس کې دي لخلوق فم صائم خامخه هغه بڑا تخلي دروجدار اطيب عند الله ډیر محبوب دی الله په دربار کې مریح المسک دا خوشبو دا مسک انبرنا ګورا مولانا صاحبہ دروجدار دخلي بڑاس دا بدبوی ورته نو ګوره بڑاس او دا بڑا سے کم دے دا د معدې د خلا نه پیدا کی ته چوغي شي کنه معده خالی شي دغه بڑاس په خلی باندې راوسی او دغه بڑاس د فاقی په وجه سره چي دي دا الله ته پر خوخ دي لکه د مسکو انبر نه زیات دي او دې نه مراد الله په دې خوشاليږي یترکو طعامه پریدی دا سره زما رضا دې پاره خوراک خپل و شراب اس کلا خپل و شهوت و خواهش خپل من اجلی زما دلاسا زما د وجنا زکه خوخ دے الصيام لی حضرت الله پاک وی الصيام لی روزه خاصما عبادت تے وانا اجزی به عذاب بدل ورکم دې پخپلا والحسنۃ بعشر صالحا وهر نیکی پلس چندو دا دې دو توجیهات دي دو توجیهات دي یو توجیه دا د علماء کرام صلحای امت علماء کرام صلحای امت توجه کوا الصوم لی روزه خاصه عبادت ده دا ولی فرمایي ځکه باقی عبادتو کې ریا راتلی شي روزه داسې ده چې ریا پکې نشته نه لکه اوس ته موږ کې نو خلک دی ګوري زکات ورکې نو خلک دی ګوري تخیل او ته حج کې نو خلک دی ګوري نو باقی ټول اعمال د خلقو په نظر کې وي روزه خو یو داسې ادمي شی دی چې تا روزه ده نو کې تا کور خروټه خولې دل تراشي او شونډې داسې کې چې نن واقع دي تند دا وای اورز ډیر ګرم ده خو شیخنن لوګم ډیر ده نو څو پتا ته سوچ دا کور خولې ده ونه شوي دا روزه او داسې عمل دی چې بدی کې ریا راتلې نشي د دې لپاره دی کې خلوص دی خالص عبادت دی او چې اخر کوم دغه سوي چې روزه دې ساتلی کنه احمد اخرته نه بچا باندې او نشي راته کې شومانن ښا نو برانه ما نه کړ روزه مې ده کنه بس تا خپل روزه بل تخکار کړه او نشي سر شنه را راکنده دې نه څه جوړيږي ایک بخت دی سر شنه او نشي مولانا صاحب ان اسوملی وانا جیبی بل مان ادا شوه زپ خپل دی بدلا ورکوما لکه دا غټ عمل دی لکه بادشاہان چې کوم دي کنه بادشاہان اوس لکه پکار خدا او خدا مناسب خبر نه را لکه اوس دا کرکټ چې کی نو دې کې چې کا صبح غټي وزیر صاحب راضی لوی صاحب راضی لکه لوی کنا حضرات راضی وانی گفت نو ور کوي خوش بده ونه نو مثلا دغه سي الله مې ربان دروجي ود په خپل ور یاداد وانا اجزي به معنا وانا اجزا به زي بدلایم زه په خپل روزدار بدلایم الشیخ محترم قصه کوي او بادشاہ آیا خپل نوکران معلومول کنا او ملغلری کی خودی والا کدا ملغلری هر یو ځان یو ملغلر واخلې او چا یو پس منډه کړ چا بل پسې یو د نرز ویلای د بادشاہ په سر لاس کې ویاله کدا ولی چې بادشاہ ملاو شي خو یو واغه سم ټول ملغلری واغه چې الله د ته ملاو شي نور څه غواړي جمعے کے دن نفلی روزہ رکھنا کیسا ہے ویسے ہے جیسے روزہ ہوتا ہے اس لیے کہ روزے کا معنی کیا ہے پانی نہ پینا کھانا نہ کھانا خواہشات کو نہ پورا کرنا
तो जुमे के दिन भी रोजा ऐसे ही है, दूसरा नहीं है। ये नहीं है कि खाओ पियो रोजा है। जैसे सवाल ऐसा जवाब। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइश ला तख्तसु यौम अल-जुमअति बिसियामिन। मसलन द जुमरात रोजनी द हफ्ते रोजनी सिर्फ द जुमी रज रोजा साथे तो देना हजरत से मना करेगा। मक्की रुस्तुवी ने भी आखिर है बस ठीक हुआ आखिर जी असो मुकफ्फारा अलग दारोजे चदा अनुदाद इंसान द गुनाहों खत्मों के दा और इंसान गुनाहों पटोई बदी सर कफारा की शाब तकड़ा शरोरा दादी सामख की रशल जरा शाब शाब عن زهي مغلقا قال فيفتح او يكسر قال قال ذاك اجدر ان لا يغلق الى يوم القيامه قلنا لمسروق سلبه فكان عمر يعلم من الباب فسالوه فقال نعم كما يعلم ان دون غد الليله ان داسي يقيني پیجني لك دون غد الليله لك سبب کل راضي من کے بسوی شپه وي چلو گورا مولانا صاحب د جنت اته دروازې دي په خاص جمعو فقہ خلاصې کې دانیه غم پاته بابا دا هر استادانو به زکه طالبہ چې دا خلاصه پاته بابا ولې راوړي دا زکه په دې کې اته مسائل دي او جنت هم اته دروازې دي چې څوک دا د خلاصې اته بابا یاد کین الله به دا ټول دروازو د جنت ته دلږي ورشي کنه هر بس دا موږ زوتول نو اوس الک ریان چې کم دین اته دروازې دي یو باب ته ریان وي ریان خپل مانر صحرا بیدل خړو بیدل چونکی رمضان د رمض نه دی او رمض شدت گرمی ته وي او شدت گرمی یعنی پیاس ته مې تند ته هم وي نو دنیا کې چونکی تا روزه ساتل دا او سخت تند په جون جولای کې تابن تیر شوی دا او بیا جون جولای را روان دي نو اوس دنیا کې پر روزه کې دا تند سخت تکلیف دی ریان چې الله دنه کی نو چې دا روزه دا دنه شو نو الله غوتی په دنیا کې د ستند من د تیر کړي او کنه وي خدای پاک ماته یاد دي نه واقعي نه یاد کړه دا سوچو کې لکه رسم راکان چې ما خام یو دو شربت سره اوس کی بیا دغه اس خلکو یې ګران او ګران مران ختمي بیا کې تو چې بل ګلاسو کې بس ته کنه بس ته بس الکوس کا ارمان د کوس کوي بس ته ورشه مولانا صاحب جی قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني ابو حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامه لا يدخل منه احد غيرهم يقال اين الصائمون فيقومون لا يدخل منه احدهم فيقومون لا يدخل منهم احد غيرهم نشب داخل دین اس یو کس غیرهم دین بغیر فاذا دخلوا روزداران د دین دن نشي اغلقا دروازه به بند کړی شي فلم يدخل منه احد روزدار نه بغیر و دې کې بل اسوب دن نه نزي دا واستاسو اعزاز وی الله دې نصیب حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثني حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله من انفق زوجين في سبيل الله هر هغه چا چې خرج کړ زوجین د الله په لار کې او زوجین مردانه چې خزه خاوت مراد زوجین نه جوړه ده لکه 2 روپے تیشوا پرچو پیاله برستن او تلای قمیصو پرتوب 2 سپلای اوس کته یو سپلای ورکی چالو هغه بس وسکی ونه شي نو 2 سپلای 2 کپڑے ٹھیک شو مولانا سیوا ہر شے چې زوجین وی جی نودی من ابواب الجنہ ایله باواز ورکول کی دروازه جنت نا ویا عبد الله هذا خیر اید الله بنده دا بهتر دی ومن كان من اهل الصلاه دوی من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دوی من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام دوی من باب الريان
یا ریان. ومن كان من اهل الصدقه دوی من باب الصدقه فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل بے ابی انت امی یا رسول اللہ زما مور پلار زارو قطار شتانا اے اللہ پیغمبر ما علا من دوی من تلک الابواب من ضرورت نشتے سب ضرورت پاگا چاہ چوبل شید دروازونا یعنی ما علا من دوی من تلک الابواب من ضرورت نشتے ضرورت پاگا چاہ چوبل شید اتو وارو دروازونا. مطلب سوچ الکا خو مقصد جنت تتل دی مانا یعنی مقصد خو جنت تتل دی نو بس دخول د جنت کافی دی دا خو ضرورت نشته چې د اتو وار دروازونه ورته आवाज کیږي او الله پیغمبر سوچته داسې فالیو دعا حد من تلک الابواب كلها اشته داسې کس یغی ته د اتو دروازونه आवाजونه کیږي. قال حضرت نام آو وارجو ان تكون منهم اور اے صدیق از امید کوم چې داغي نه بتئی. الله اکبر. خود محدثین نظام ابن بطال فرمائی ابن بطال خسته شرح دا ناشنا شرح پوهشي ابن بطال فرمائی چې ضرورت نشته والی مقصد خو جنت دی نو یو کس خود اتوز نه نشي دنه کې دې ذکر ټوکري کی خوبم نه کانا چې سر دی یو ځن لار شي خپل بل ځن لار شي نو مان دا خو هیڅوک نشته چې دا تو نه دم نشي ناشته داسي ودالک دا اعزازي دعوت ته څه اعزازي دعوت ته چې جنت قیامت جنت فیصله شي جنتیان جنت ته دي نو حور د جنت او ملائک د جنت فارغ دروازې وي او وی بچیا صدیق تعال 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 دی خواشه لکه داسې مثال لکه یو لوی شخصیت چې یو مجلس ته لاړ شي او خلق ورته پاسېږي دلته کېنه چې دلته کېنه چې دلته کېنه دلته کېنه لس کرسۍ دي هر یو د کرسۍ والے چې دلته راشه او بس دلته کېناستم. سبحان الله سبحان. ایو داسې چې راشي هلکه دی ورته پرې چې دی کېني ایو داسې چې هلکه ټول خلک ورته پاسېږي دلته راشي ایجابیا او صدیق اکبر الله اکبر. باب هل يقال رمضان او شهر رمضان ومن رآه كله واسعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدم. بس امام بخاری چې یو مسلې په سیجه زمارورا نو ماشاءالله بیا څه ورته ګورم. مسله دا چې لکه رمضان او شهر رمضان آیا رمضان ته فقط رمضان ویل شي چې لکه د رمضان راغی او کنه رمضان سره به شهر وای چې شهر رمضان دی تداوی شهر رمضان او کنه هذا شهر رمضان. بعض علما وی چې مطلق رمضان ویل نشته دی بلکې دغه سره به مضاف حذف کې شهر رمضان. امام بخاری فرمایي چې شهر رمضان وای نه هم صحیح ده او کې فقط رمضان هم صحیح ده ځکه دې اسم په طریقې تلفظ کې وسعت او دې لپاره کل واسع جی لکه نبی اسلام صام رمضان ولا تقدموا رمضان او دې لکه حضرت رمضان ذکر ک او دې سره شهر نشته دی جی. کله چې راځي رمضان نو پرابن شي دروازې جنت. وحدثني يحيى بن بكير قال حدثني لسان قيران بن شاق قال حدثني ابن ابي انس مولى تيمين ان ابا حدثه انه سمع ابا هريره يقول فرمال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتح باب السماء وغلقت باب جهنم وسلسلت الشياطين چې څوک راشي رمضان نو پرانی شي دروازې د اسمان او بند کړي چې دروازې جهنم او تړل شي شیطانان. او دې سوال دی چې شیطانان چې وتړل شي نو الګ بیا داخله ګناونه ولي کوي او روجي ولي خوري دا د شیطان په وسوسه روجي خوري نو شیطان خو تړل شي دی بیا خلک روجي ولي خوري. په بعض روایتو کې راځي وصفدت مرضه الجن الوی لیدران بنشي او واړ پنګړي اخواروي. او دین جواب داد مولانا
ان شیطان یجری من انسان مجرى الدم الله ولدا طاقت ور کړی نو دغه د هر ځای نه وسوسه چي نو وسوسه جوړ شي دریم دا مولانا سیبا چې کمزې کې اور بل شي سار ما خام پوره تو کې بیا تا اور لرګي ختم کی خو بیا پغز مکه سره اخفا نشي خده زکه جگہ ګرم وي چې یو لسمیات شیطان په یو بدن انساني کې کارونده کړی وي نو کې دې دل اوتل شوم نو دلی کاروندي اثرات خو پاتې کنه جی ګورا مولانا صاحبہ دا حاشی چې تاسو بعضی امام مالک سے وی چې رمضان بنوي خدا رواج ضعیف دی کنه اچھی لیکل باب رؤیت الهلال امام بخاری مقصد دا دی چې لکه د روزي ساتل او نه ساتل د دې تعلق چې کوم دی ساعات نجومیه سره نه دی بلکې د دې تعلق رؤیت الهلال سره دی چې سپومې دی ولي ځلانو روزه ده چې سپومې دی وکړه جو اختر دی بس او ظهور د هلال چې کوم دی دا سبب موجبه د صوم دی او ظهور د هلال چې کوم دی دا سبب مبیحه د افطار دی بس صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته جی وفي قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن وكيل عن ابن شهاب اخبرني سالم ان ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه کله چوینه سپومن رجو ساته و اذا رايتموه چوینه سپومن چې اوسوخه د اختر نو فافطروا جی پاین غم علیکم کې چر پټ کړه شو داس سپومن پتا سو باندې په وجدا ورزي او نخ کاریږي نو بیا بسکه فقدروا له نو اندازه کې دیس سپومن د پاره وخت بر روایت کرا دی فقد ما صدا فاکملوا عدة 30 من شعبان بیا د شعبان چې کوم دې دیش پورا کې بیا روزه ساته یعنی یونسوی لهلال رمضان یعنی فقدروا له یعنی فقدروا لهلال رمضان جی باب من صام رمضان ایمانا واحتسابا ونیته انه قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياته ګورا چا چې رمضان روزو ساتل ایمان سره او په طلب د اجر او ثواب سره ونیت او په نیت د اخلاص سره نو الله به دل اجر ورکړي حتی عائشہ فرمای یبعثون علی نیاتهم هر سره په پاسی پر د قیامت په خپل نیت باندې دا حدیث اشاره د کتاب یو کې ذکر دی قرب قیامت وقت غسانی بادشاہ برازی په مکی مکرمه به حمله کوي الله په لار کې زمکه خخه کی د زمکه په بیل کی او دیو پکې خخ کی نبی رسول الله حضرت عائشہ به توي چې ټول دنیا به هغه وخت خلک به ټول غرق شي هغه بازاریان او جریان مجریان چې کومي هغه هم ویا دې څه ګناه کړي نبی رسول الله فرمایل په وخت د عذاب به ټول یک دم ختم شي بیا پرز د قیامت به هر سره په خپل نیت پاسي جناب قال حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما قد مر باب اجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو همیشه سخا کوونکې په اعمالو کې وو او ټول نه غټه سخا چې پیغمبر اسلام کړی و غیر رمضان و حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن موسى عن اخبرنا ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه كل ليله في رمضان حتى ينصلح يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصلح رمضان ختم شو جمله خلاص شوخه يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القران جبريل بچراغه نبی اسلام په تخپل یعنی قران اورو اجود بالخير من الريح المرسله ډیر سخا کوونکی او په نیک اعمال سره دغه حواله کله شوی نه ولی جبريل چې براغه خوشاله بشه قران به اوري او قران به اورو ما جی مقصد د امام بخاری دا دی چې د روزي مقصد نفس امساک نه دی بلکې امساک چې څنګه د مفترات ثلاثه نه دی نو دا رنګي امساک د هر ګناه نوم دی او که چا د ګناہوں نه ځان بچ نه ک نو د روزي ثواب نه ملاويږي
باب د بیان دغه چا چې پرېنه خدا وینا د دروغو او پرېنه خدا عمل په دروغو په بار دروځي جی وبي قال حدثنا ادم بن ابي اياس حدثنا ابن ابي ذئب حدثنا سعيد بن المقبور عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه باب هل يقول اني صائم اذا شتم ادا کا چې یو سره در جنگ کې نو ته په جواب کې دا ویل شي چې ني صائم زما روزه نه نو جواب ادا دي آو جی قال حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام ارضا پر یا کې نه راځي اخبرني عطاء عن ابي صالح الزيات انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل قال الله تعالى كل عمل ابن ادم هر عمل د انسان چې دی له لپاره دی دی الا صيام سوا دروجین فانه لي دا زمانه وانا اجيبي مخي وصيام جنته واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب شور مکوا چغي موا فان صابوا احدنا قاتلوا فليقل اني امرؤ صائم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيدي لا خلوف فم صائم اتبند الله من ريح المسك للصائم فرحتان دا چې مخکتان ویل لفاظ روزدار دو خوشالي دي يفرحهما چې خوشاليږي بده په دې دواړو باندې ٹھیک ده اذا افطر چې روزه ماته کی نو فرحه خوشاله بشي واذا لقي ربه نو فرحه بصومه الله چې روزه یې کنه او چې ماخام روی افزا په شربت کې اچول شي او مزدار یخوي اتوس کې خوشاله شي چې دغه سید الله په دربار کې چې قیامت پر ملاويږي نو خو خوشاله وای جی ګورا دې ځکه دې باب کې امام بخاری حکمت ته رجوع ذکر کړي چې د روجي حکمت دا دی چې سړی خپل ځان د ګناهونو نه پاک کی نو معنا اصوم حکم د روجي لمن د پار چاغه چا خاف چریږي الا نفسي په خپل ځان باندې ال عذوبتا د چړاوادینا عذوبه پیجنې کنا ادمي نکاح اوس مثلا دی یو سړی نکاح ځوان دی خواهشات غالب دي او دې اوس دا تنهایی وخت نشي تیروله خواهشات په غالب کیږي روجي لساتی او بخاری نه قضا کوي مخکې دا حدثنا عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن كما قال بين انا امشي مع رسول الله فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فانه اعز للبصر واكثر للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء قال ابو عبد الله الباءة والنكاح مخکې ترشي دا النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا وقال السيرة عن عمار من صام يوم الشك فقد اعطى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ګور مولانا صاحب من صام یوم شک فقد اصاب القاسم صلی الله علیه وسلم د فقه په کتابونو کې شروقای په دې باندې ډیر زیات باز کړل چې سړی په پیګم نه په منطق کې قطبی په اصول کې نور انوار او څنګه او په فقه کې شروقایا په بعض وخت دی وړغونه مسلې او په سړی باندې مسله ډیره وګد کی اسی دمر وګد کی چې د حد نه سوا وګد کی پونه شي نو دا یوم شک هغه روز ورځ ته وی لکه سبا نه رسوا نن مثلا 28 دی سبا 29 دی یا نن 29 دی سبا نه 30 ده او ورځ د پسمان کې اوس پته نشته چې لکه سبا د رمضان روزه راځي رمضان شروع کی او کې د شعبان 13 ده دا یوم شک ده نو یوم شک روزه ساتل حرام ده توجه کول صبر حرام ده کلا پنیت شک او تردد سره لکه ته کې ان کان من رمضان فانا صائم من رمضان وان کان من شعبان فانا صائم من شعبان دا جایز نه ده او یو قول علما داوی کې چې دا روزه علی سبیل الیقین او قطع ده چې انی صائم غدا من رمضان دا جایز ده دا جایز ده انی صائم من شعبان علی سبیل القطع دا جایز ده فین کان من شعبان نو بیا به شعبان د فریشي او کین کان من رمضان جو خود رمضان دی او کتانی ته شعبان کړي او رمضان نو هغه د رمضان شو ځکه چې هغه روزي معینو کې نیت عبادت معتبر نه دي ختم بشي بعض علماء کرام وایي چې دام جایز نه ده البته صرف هغه سړي پر جایز ده لکه عبدالوارث شي یا پیر سیف شي
او یا چې کوم دغه شاه محمد پیر صاحب شي صلات تصدیق ولا کنه او دې پیر صاحب شي او دې اوس لکه هر میاشت کې 27 28 29 سره روزي دوی ساتي او دې 29 روزه راشي مثلا د ایامو د صيام په ذیل کې نو دې ساتل شي دریم قول دا د سلورم چې خواص ساتل شي عوام نشي ساتل دا خبره چلو قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم کې پټ کړی چې پتا سو مې نو فقدروا له نو اندازو کې تاسو رمضان دروجو دین ایام عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا فإن غم عليكم فاكملوا عدة 30 وبه قال حدثنا ابن وليد حدثنا شعبة عن جبلة بن حميد قال سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اشهر هكذا وهكذا وخنص الابهام في الثالثين مات كان قد داسي انا اقول اشهر هكذا لس اشهر هكذا شل اشهر هكذا ديش ٹھیک شو بیا اشهر هكذا لس هكذا شل هكذا یو کم ديش جی وفي قال حدثنا آدم وحدثنا شعبة وحدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن عمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 وفي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله ابن الصيفي عن إكرمة بن عبد الرحمن عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم آلا إلهي كري وأخبر ببيان سر شهرن دي يوم ياش قد مرة فلما مضت 29 يوما عدا أو راح فقيل له إنك حلت أن لا تدخل شهرا فقال إن شهر يكون 9 يعني غدا صار وقتي راغي او راها يا ما خامي ټیم کې راغي 29 يوما وفي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت ان فقط رجلو حضرت اخفا وتلوا جی وقام في مكتوبة في ليلة ثم نزل فقال يا رسول الله آليس شهرا فقال إن الشهر يكون 29 باب شهر عيد لا باب شهر عيد لا ينقصان ګوره مولانا صاحبہ دا مسله یاد کړه ترمذی کې راجن را بشي التم تفصیل دی ګوره شهر عيد لا ينقصان معنی برزاد پوکا دو میاشتې د اختر دی چې لا ينقصان کمیږي نه ترمذی کې دی باندې خب مستقل تفصیل دی ان شاء الله نږدې دی شهر عيد دو میاشتې دی د اخترو چې کمیږي نه دې څه مطلب دی حاشی کی دو دری توجیحات تھی دو توجیحات په کتاب کې دي یو معنی دا چې دو میاشتې د اخترو لکه رمضان چې اخر کې اختر راځي اور ذل حجه چې په لسم کې اختر راځي شهر عید دا دو میاشتې چې دي لا ينقصان دا کمیږي نه معنی دا دیر شي یو معنی دا شو دا دیر شي بیا سوال دا چې پاکستان کې رمضان خو 29 اکثر 29 وي ونه شي او کله پکې 28 شي او کله پکې 31 وي ونه شي مولوی صاحب بیا وسکه علماء چې شهر عيد لا ينقصان في الاجر والثواب يوم عاشوراء اجر او ثواب کی کمی کی نه معنا لکه عرفی رز مثلا کې تان یو رز مخې شو نو دا کمیږي نه پجر کې او کې د رمضان 29 دی نو تاسو د پوره میاشت ثواب ملایي دي کیسه دویم جواب شهر عيد لا ينقصان معا فی سنه واحده ایام په اعتبار سره لکه کې رمضان دی شوي نو کې ذل حجه 29 کې دی شي کې دا 29 نو ذل حجه 32 دانه چې دوه خامخه دی 29 دریم جواب دا دی چې علماوی چې کله کله دا خبره د بدعت ته خلاف ده مانو کې شهر عيد لا ينقصان فی الاغلب اکثریه او اغلب دا دی چې 29 ناراضي اکثر 30 کله کله 29 راشي خو خبردار چې الکه د ثواب مسله ده ثواب کې بالکل نه کمیږي ٹھیک شو انو کته دوه دي وفي قال حدثنا مسدد حدثنا مسلم قال سمعت اسحاق وهو ابن سويد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول حدثني مسدد وحدثنا مسلم عن خالد بن عبد الرحمن
امام بخاری وی قال احمد بن حنبل ان قصر رمضان تم ذو الحج کہ رمضان 29 ذو الحجہ 32 وان قصر ذو الحجہ تم رمضان تشو وقال ابو الحسن كان ساقي بن راوي يقول دبوي لا ينقصان في الفضيلة اجر ثواب کی کمی ناراضی ان كانت 27 او 30 کہ 29 پورا ثواب دے کہ 30 پورا ثواب دے لکه دی مثال علماء ذکر کوي لکه ته نو کرے نو که تعالی دې میاشت 100 روپے ملاويږي نو د انګریزي میاشت په حساب 100 روپے ملاويږي نو مې پکې 28 راځي یو پکې 38 ورځو ده نو تا نه د 100 روپے نه کمي زوري درکې او چې بل میاشت 31 نو 100 روپے پکې څه واقعي نه هغه 100 روپے درکې نو معنی دا چې میاشت کمې کی پوره او ثواب پوره نشته ها باب دې بیان د دې قول د پیغمبر علی السلام چې فرمایي لا نكتب موږ لیکل نه کوو ولا نحسب حساب نه کوو یعنی موږ عرب چیو نه موږ لیکل او حساب نه کوو معنا موږ لیک ناراضي او موږ له حساب ناراضي دا پاري زمانه اعتبار سره اوس عرب له ټول نه زیات حساب راځي جازونه لږه په کمپیوټر باندې او د مدینه منورې د جدي جازونه په یو منټ کې د حج په موسم کې جاز کوزيږي او خيږي په کمپیوټر باندې کوزيږي برکیږي نو حساب خو یې ډیر راځي معنی دا چې د پیغمبر علی السلام زمانه چې وا ولذي باسف الامیین رسولا نو معنی دا چې لا نكتب ولا نحسب موږ نه لیکل کوو نه حسابونه کوو بس موږ اسمان ته ګورو چې بس په مې را لږه روزه دا بس دغه خبره ده چې لکه فرضیت ته صيام چي دي نه په حساب نجومی دي او نه په تحریر دي کروجی فرضیت پر رؤیت هلال باندې دي بس چلو قال حدثنا آدم وحدثنا شعبة وحدثنا الأسد بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب إن أمة أمية من يا أمتي أميان لا نكتب ولا نحسب وشار وكذا يعني مرة 29 أو مرة 30 جی باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين هغه مخکې چې تاوی رمضان روجي مخکې یو ورځ یا 2 ورځې مساته هغه وجه صدا معنی دا د چې مخکې ساتي فاصله زیاتی نو خیر دی او چې فاصله کمی نه بیا مساته چې ضعف دې پیدا نشي او رمضان دې پارستا قوت خپل پځې برحال وي اګه ته چې پیغمبر علی السلام چې ساته ولکه د پیغمبر سے قوت ته سوق رسیدي شي جی وفي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فيصوم ذلك اليوم باب قول الله صحیح ده پکې سشته نه باب قول الله مسله دا چې ګوره مخ کې مسله دا و چې رمضان المبارک کې چې چا بروجو ساتله ما شام به پښه انو افطاری ټیم کې به کیسه شی ملاو شو دوته کې دوه مخ کې نو خړل کې دې شو او کې چر افطاری نرستو خوب ولرالو د بشه جروجه به بند شو او چونکه ډیره مشکله وا دارنګي چې کوم دې د رمضان په دشپو کې د بیبي سره د ملاقات اجازه نو چونکه دا خبرم ډیره ګرانه وا الله تبارک وتعالى ته د خپل د مخلوق هغه کمزورتیا معلومه وا نو الله مهربان چې کوم دی د لیلۃ صيام کې رفثم جائز کا او د افطارین تر سبا صادقه پورې اکل شربم جائز کا چې کوه پران وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قال أيوب ابن سلمة الأنصاري شنو كان صائما ديرو جدارو فلما حضر الإفطار چکل ما خامشن اتا امراتو دی خپل خزه سخرانه فقال خذتوي عندك طعام اشته تا څخه د خوراک شي څه د خوراک شي نغي او ما سره کجوره شته ونه شو کنه نغي نیک وخت دا کجوره خو ډیره سخت ده او لغونه نرم ونه شي راوړه
قالت لا ولكن انت لقزم دي گاونډیانو څخه اتب لك وكان يومه يعمل او دې درزنا يعمل چې مزدوري کولا فغلبت عينه خذلار با گاونډیانو څخه نرم غذا راوړله او دلته دې سترګې غالبي شو دشه وجات امراتو چې خزراله فلما راتو چغي وکتلا وکت خاون قالت خبيئه لك هاي نقصان شستا خبيئت مان دامنه کې چې رسوي د تعالی هاي نقصان شستا معنا کجوره در څخه اغم دیونه خوړه نرم غذا دی وخته ما خوراون له خود ته چود شو بس خوري هاي نقصان شستا هاي محروم شوت د خوراک نه معنا ولم منتصف النار چټکنه غرم شو وشاله بيشراله دلوګي فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه لا تراغ يحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا بشپی خوراک جائز صحابه ډیر خوشاله شو ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا حجاج بن منهل حدثنا وسيم حدثنا حسين بن عبد الرحمن اخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن عدي بن حاتم قال لما نزل حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود بس ګوره دلته مسله ده ښا چې هر کله راغی آیت یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط چخکار شي تاسو سپین تار د تور تار نه نو صحابه کرام خو عالمین باللغت نو عمدت الى قال اسود نو ما قصد یو تور پړی تا و الى قال ابيض یو تور یو سپین پړی تا فجعلتهما تحت وسادتي تبارك لاندې مې خودل فجعلت انظر في الليل نو پاتې ویخ بشونو قتل به چې تور سپین کې جدای راځي او کې ناراضي نو فلم يستبين لي نو ټول شپه بیرتون می اخکار نشو فغدوت على رسول الله صلی الله علیه وسلم فذكرت ذلك له ما جی حضرت تور شپه می بالغ لاندې اخو قتل به می خود تور د سپین نه تور تمیز نه ښکارې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله کله به مزاق کو یعنی دل جمیبه کوله خوش طبیبه کوله فقال نبی علیہ السلام انما ذلك سواد الليل وبياض النهار دا خیت نه مراد دا پوری نه دي بلکې خیت ابیض سبای صادق دی خیت اسود سبای کاذب چلو حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سالم بن سعد التقوي وحدثني سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو عثمان محمد بن مصدقين حدثني ابو حازم عن سهل بن سعيد قال انذرت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم يظلم من الفجر فكان رجال اذا اراد صوم ربط احدهم في رجله الخيط الابيض والخيط الاسود ولا يزال ياكل حتى يتبين له رؤيتهما فانزل الله بعض من الفجر وشكنا نمانه فكان رجال اذا اراد صوم چې روزه به ساتله مربطه احدهم في رجله الخيط الابيض یو بسپین تارو تړه او دویم به خيط اسود تړه ولا يزال ياكل حتى يتبين له رؤيتهما او شي چکار شدي ته سپینواله فضل الله تعالی بعد من الفجر چې فجر راولېګ نو لا پته ولګي چې دا تارونه دا اسمان دي دا د زمکې نه دي النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال ګور تاسو ته موږ مخکې ویلو چې بلال رضی الله تعالی عنہ چې دی عیب تهجد باندې او عبد الله ابن مکتوم چې د سبا صادق بانګ بوي مقصد دا دی چې نبی اسلامي چې بلال په نیمه شپه چې بانګ وای نو خوراک په ځان نه بندوي خوراک کوي تر دې چې د ابن مکتوم اذان واوري جی وفي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والحكيم بن محمد عن عائشه ان بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فانه لا دا ابن مكتوم لا يؤذن ده بانگ نوي حتى يطلع الفجر توخي صبا وكان قاسم ولم يكن بين اذانهما اذا يأذى وينزل ذا معنى ابن محمد وی ولم يكن بين اذانهما او نو فرق ما بين اذان دوی الا ان يرقي ذا او بخط فبرا ابن مکتوم وينزل ذا او کوز بشه بلال
بلال به برن را کوش او دې به کتنه برته وخته لږ صبر وکا نو دې نه خدا معلومه شو چې بعد روایتو کې راځي چې بلال خودی لپاره بانګ وي چې تاسو د پاسه بلال خودی لپاره بانګ وي چې جمعه ته لار کو ته اخره بلال خودی لپاره بانګ وي چې تاسو پښمنه وکړي دلته خو دې دواړو بانګونو په منځ کې کوزیدل او خطلو نو دا خو اقامت په شاله وښه دا غي جوابدار چې حدیث کې اختصار دی دا اذان وکړو بلال په میدان کې ناستو نو چې بلال په برن را کوشو د بیا به ابن مکتوم بر اوخته چوخته دی به باغ شروع کړ دې لپاره چې خو بذات خود وړوندو کړه نو دې ته خود سبا پته نه لګیدا نو د بلال کو زیدل د میزانینا دغه اطلاع وجه سبا خطه دی جی باب دې په بیان د تعجیل السحور تلوار کول په پښمنی کې د دې معنی دانه دا چې د شپې زر وکای معنی دا چې لیل اخر وی د بیا سستی مکوای چرته دانی چې سبا صادق په وخت کې عقل نه کی نو په پښمنی کې تعجیل وکا کله چې په اخر الليل وی جی وفي قال حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه ابي حازم عن سهل بن سعد قال كنت اتسحر في اهلي ثم يكون سرعتي ان ادرك السحور باقي حدیث ته شوی ما په پښمنه په کورو کا بیا به زما ډیره تیزی وا چې زه ان ادرک السحور ما رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام سره پښمنه وکم یا من پیغمبر علیه السلام سره سارموز ورسوه دلته دا ادرک السحور دی خطا ویلو 82 صفحه کې البته تراوړو 82 صفحه هغه څنګه وا دا وګوره حدیث 569 حدثنا اسماعيل بن ابي ويس دري مکرخه عن سليمان بن ابي حازم انه سمع سالم بن سعد يقول كنت تصارف في علي ثم تكون سرعه بي ان ادرك صلاه الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم چلو الکه د پښمنی او د سار په مانزه کې څومره فرق پکار دی دل تقدر 50 آیتن فرمایلی دي خدا چونکی وਹੀ پورې موقوف دي ځدی موږ اندازه نشو لګولې ونه شو زکه د 50 ساعتونو د ویلو وخت تبم کتی شي کنه جی حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس عن زيد بن ثابت قال تحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آية باب بركة السحور من غير إيجاب لأن باب بركة السحور من غير إيجاب یو د سحور د سحور پښمنی ته وای یو سحور د وخت پښمنی ته وای نو معنا پښمنی کی فاسدل پښمنی دی پارا او موږ پښتو کې خلک وای پښمنی کوما او پښمنی څه ته وای هغه روټه ته وای چې په وخت پښمنی خورل کیږي نو پښمنی کی برکت ده ځکه چې سره روټه وکړي نو کم سے کم نه میره د پورې خموړي کنه او چې پښمنی مونږ نشي نه بیا سره وږي نو طاقت کمزوري دي واصلوا ولم يذكر السحور یعنی صحابه کرامو نبی علیہ السلام به وصال کو وصال معنی پیغمبر علیہ السلام با نفلی روزي ساتلې ورځ او شپه مېز کې به افطار نه کو نو صحابه کرام هم وصال شروع کړ پیغمبر علیہ السلام منع کړ چې زه خو وصال کومه په مینه د الله باندې مست و زنوږي کېګم نه تګي کېګم هغه محبت په ما دمر غالب دي چې الله ما په خپل مینه مربور ساتي نو تاسو ايوکم مثلی تاسو لپاره وصال جایز نه دی جی انی اظل زهم شیما اطعم واسقى الله تعالی ما ترا کول کیږي خوراک او سکول کیږي را باندې اوبه حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة باب إذا نوى بالنهار صوما وقال أبو الدرداء يقول إذا عندكم طعام بس ګوره دا مسله په فقه کتابونو کې ډیره مشهوره ده چې لکه روزي د پاره نیت د لیل نه شرط او کې شرط نه ده
امام مالک رحم الله مسلک دا دی چې ینوی من الليل د شپې با روجي د پار نیت کوي چې چا د شپې نه نیت نی کړی نو لا صيام له د روزه نشته او په دې کې امام مالک رحم الله په فرایض سنن ټول برابر دي امام شافعی او امام احمد رحمهم الله دوی وی چې دا محمول بالفرائض دي یعنی فرائض د پار نیت د شپې نه ده هر چې نوافل دي اې د پار نیت در سارم کول شي لکه حدیث راځي نبی رسول الله کو تراغ وراره سو فراق شي اې بجې څه نشته ده دا زما روزه امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې روزي په دوه قسم دي یو د نظر دی یو د کفاره ده یو قضا د رمضان دی نو دې لپاره نیت من الليل شرط دی او البته روزه د رمضان شي یا نظر معین شي نو دې لپاره د لیل نه شرط نه دی بس هغه په خپل د الله تعالی مقدر دي لہذا هغه لپاره ضرورت نشته ٹھیک شو ذا باب اذا نوى من النار صوما فقال ام الدرداء كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام کور کې روټه شته فین قلنا لا قال ابن صائم اليوم هذا زما روزه ده وفعل ابو طلحه ابو هريره وابن عباس وزيفا دا پیغمبر اسلام طریقه مو الکه مثلا کې چرتا سار نسواری نه او سار پاز دي نسوار سیګریټ دي نو کړی او چې کور تراله چې د خزینه وختای پاتې نشته چینیم نشته او دکان نه بندو ته بیا وسکه تعزز باندې روزه وساتم زما روزه ده شریف قائل کل دی قبل صحوة الكبرى کتنیتو کی نظر صحیح او یو خبر تو کما یو حاشی لکل دی چې حدیث کې چرازی لکه غنیت تشبیه نه ده او روجی لپاره نیت تشبیه نه ساته معنی دار چې ماسپخین نه پس نیت مکوا لکه اسم الله نشي نو ته ماسپخین پس زبر روزه شي نه قبل صحوة الكبرى روزه ده او روجی لپاره مستعد او صد شپې نه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم چا چې خوړل دا نو فليتم تام دکی او فليصم روزه دی وساتي ومن لم يأكل فلا يأكل او که چانی خوړل نو مخره زکه چې دی روزه بشيستا جی ګور دا یو لوی مسله ده د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ او د فضل ابن عباس سے پنس کی یو صائم روزدار دی د شپې جماعو کی او پښمنه پاس د وخت غسل نو او دی لاس خلوی زلا روټه او خړه سبا صادق پیوش باندې او دی په جنابت کیو نو آیا دا جنابت د روزینا منافی دی او کنه ده فضل ابن عباس روایت ده آی مسلک ده ابو هريره دغه ناغسته ده ابو رسول فرمایي چې کم سره د باغ په وخت کې جنوب وي دغه روزه نه کیږي باغ په وخت کې جنوب دانه چې باغ په وخت جنوب کی ځان نه د شپې جنوب شوی د خود لمبل نه دي په وخت د اذان دی جنوب دی د دې روزه نه کیږي جمهور مسلک د دوی نه علاوه چې جنابت کوم دی منافی ده روزي نه نه ده ځکه د روزي د پارا شرط طهارت نه ده او په دې باندې حتی عشیر روایتو ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بسا اوقات اب جنوب په وخت د اذان بوشو حضرت په غسل وکړه نو معلومه شې چې وجود جنابت یو د حدود سره کې فرض پیر سیوا ایو د وجود جنابت منافی د صومنا نه ده او د پیر سیوا اخیرا الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال جئت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة تحمل وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبره لدي بلار عبد الرحمن خبر ورکم مروان تا ان عائشة وأم سلمة دا دو مين روحاني زمنګ چي دي اخبرتاو دی عبد الرحمن له خبر ورکړو چان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یدرک الفجر حضرت باندې بسبا راغي او جنوبن په داسې حال کې چې دی به د مخ کې نه جنابت کې وو ٹھیک شو بھائی رورا من علی یعنی دا جنابت چې اختیاري وو
عالم اختیاریو ثم یغتسل ويصوم بیا به غسل کو رجب او ساتلا نو معلومه شو چې وجود جنابت په وخت دا سبا مضر نه دی منافی نه دی. وقال مروان عبد الرحمن الحارث مروان عبد الرحمن توي اقسم بالله قسم در کوم تعالی پنوم د الله لو تفزعن نبي ابا هريره تو په دې خبره ابو هريره یارای معنا ابو هريره خوې چې وجود د جنابت منافی د صوم نه دی تو په دې خبره هغه یارای معنا دا خبره ته وایا چې هغه یریږي په خپل فتوی باندې ځکه ستا په حاشیه کې لیکلي دي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې دې په فتور کوله په دې خبره ونه شي چې من اصبح جنبا فلا صوم له ساشي لیکل دي چې چا په وخت سبا جنوب کې جنابت کې روزه نه کی نو ته به خامخ یاره. ومروان یوم اذن المدینه او مروان په دغه ورځو کې امیر د مدینه فقال ابو بکر فکر یا ذلک عبد الرحمن دا خبر عبد الرحمن ته بد لګیدا یعنی سمانه بد پدی چې د څنګه هغه ته ما غوځم بادشاہ دی او زما استاد دی ابو ورسه او زموږه تعلقات دي خبران نشي. ثم قدر لنا بیا موږ ته تقدیرا دا خبره مقدر کړی شو موږ ته یعنی ناصافه ان نجتمع بذل حلیفه یو ورځ موږ په ذل حلیفه یو ځای شو وکان د ابي ورته هنالک ارض دبوره التکز مکوا او دې خپل بال راغلو. فقال عبد الرحمن لابي هريره اني ذاك لك امرا شيخ تاتي یو خبره یادو ما ولولا ان مروان اقسم علي فيه کچر مروان مال دې خبري کولو قسم نه ورا کړي لم اذكره لك نما بتاته نو بیان کړي یا غسدي وذكر قول عائشہ مسلمہ عائشہ مسلمہ بیان وکړه دا حدیث بیان کړه چې حضرت صلی الله علیه وسلم په وخت سبا جنابت کی وو نو وجود د جنابت منافی د صوم نه دی. فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس توجه کا ابو هريره سے وی چې دا زما فتوا زما ذاتی نه ده او دا روایت زما مسموع نه ده دا خو ما ته فضل ابن عباس بیان کړی دی چې من اصبح جنبا فلا صوم له دا روایت ما ته چا ذکر کړی فضل ابن عباس ذکر کړی وهو فضل ابن عباس عالم د خپل روایت باندې خبر دی بس دې ته د خپل روایت پورا علم به مزه خو به فتوا د فضل ابن عباس پر روایت ورکوما تی شمولی سبا وقال امام وابن عبد الله ابن عمر انا بیریتا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یامر بالفطر ابو هريره سوي چې نبی علیہ السلام به امر کاو په فطر سره لیکن ما یاد شو مقصد دا چې ابو هريره زما فتوا ذاتی نه ده دا خو د فضل ابن عباس روایت نه ماخوذ ده داغي بیا ورتوي زړجګ ده نو روایت کې راځي چې الک بیا دین بعد ابو هريره خپل فتوی نه رجوع کړه او وجد رجوع داوا چې عائشہ ام سلمہ چې دا صاحبات البيت دي او صاحب البيت ادرا بما فيه او دا صاحبات الواقعه دي او صاحبات الواقعه چې کوم دي دا معتبر وي د سنه دا ورزونکو نه ثم رجع ابو هريره عن فتواه جی ٹھیک شو باب دې په بیان د یو ځای کولو د بدن روزدار سره اوس یو روزدار صائم دی او دې خپل بدن خځې سره یو ځای کی مباشرت اگر چې زمونږه په اورو کې موږ جما په معنی باندې خدا معنی صحیح نه ده مباشرت اتصال البشرتی بالبشرتی اخیو بدن بل بدن سره جوختیدل لکه غاړه غوډ کیدل او شوی د دې څه حکم دی د مباشره سره یا لکه دا خو جایز د دې کې څه شک دی جی یو کټ وته چې دې کې حیات عاشب یحرم علی فرجها وس لوی کار باندې ها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لإربه یا عربی اربی حاجت یا عربی اعلی چلو او قرآن کې چرادی غیر اول الاربا یعنی الاحمق اغه ساده معشوم چې دغه ضرورت خود تنی او زمانه کوم چې هغه نی خبر په پټو فائدو د خودو ایت پدې چې داسې شی دی مخلوقه ګورا
دا 108 پورې نو بس دغه به وي من بیا ورسره راځم نور به دواړو ان شاء الله 110 پورې وایي بس باب دې په بیان د قبلي لپاره روزدار قبله پیجنې لکه تشوي او تا روزه ده پوښوي او ته چې کم دین خپل زړه خوشاله او دی وخت ورته چک چونډوي اردو کې ته بوسو کنار وي پوښوي اوس یو سړی روزدار دی او د کور ته لاشي او کور کمره خالی وي او دې خپل زړه خوشاله شي په چک چونډه او کې نه امام مالک اور امام احمد رحم الله مسلک دادی چې روزدار لپاره قبله مطلقاً مکروه ده جائز نه ده امام ابو حنیفه اور امام شافعی علیهم الرحمت په نسبانه تفصیل ده هغه څنګه چې تر دا سره په خپل ځان باندې کنټرول کوون کې ده نو القبلة يجوز او کې کنټرول نشي کوله نو لا يجوز اګه حدیث ته مشکات کې راځي او ګوډا راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کله کور تلار شي واسه کنه غاړه غړې شي او چک چونډې شروع کی ست جایز دی یو بالکل یو ځوان راغی پوښو کنه او کې سره کور تلار شي او چک حضرت نه ولی ځکه چې ځوان بیا کنټرول نشي کولای او دې برک لوس شي وای چې ګوډا دې نه کنټرول کولی شي جی وبه قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام بن اخبرني ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم التحريم وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه وهو صائم ثم ضحكت قالول ببعض بیبیان روزدار و ثم ضحكت حضرت عائشہ خندل ولو خندل یو قول دا چې ضحكت خمانه دادا او خندل د پیغمبر هغه حالاتو ځان سره هاي د پیغمبر ما سره څومره مینا ونه شو کنه دې سره خاطر خوشاله شو چې د پیغمبر سره ما سره محبت او دا خو د چک چولې خو د محبت خبرې کنه چې محبت نه څوک جاسه پروا ساتي پوجي یا ثم ضحكت دا او خندل حجالتن د شرم دا او د خودو عادت داوي چې دا ته حیا زګ او شرمېږي چې کله شرمېږي نو مسکه ونی شي نو شرمې دا ونه تخیل ورته یا ثم ضحكت وې خندل یعنی هغه حال او تیاس معنی دا او چې دا خو زی ومه په صراحت نشم کوله انور خبرم پکشته چلو هشام بن ابي عبد الله حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن امها قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة خفت فانسلخت فاخذت بثياب خيزتي فقال ما لك انا في استقار قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد وكان يقبلها وهو صائم بس گورا علماء کرام دازی گران اقتصاد صاحب سوال دادی چې دا نعیم الله دې روزو ساتي او دې له ګرمي وشي نو دې غسل خانه کې لمبل شي او کنا یا سر لمدول شي او کنا یا په سر باندې صادر اچول شي او کنا بعض علما فرمایي چې صائم د روزي په وجه لمبل نشي ځکه چې دا اظهار دا عجز دی په تعمیل د حکم د الله کې دې بل بنا او دا قول امام ابو حنیفه سے تو منسوب دی لیکن قول د جمهور علماء دا دی ذوق د شیخ بخاری دا دی او روایت په دی باندې پیش کړي چلکا غسل د تبرید په خاطر غسل کول لپاره د صائم دا ګناه نه دی خدا سي هم نه لکه دلته طالبان پروژه کې شروط او شروط بدرز کې شل زل غلامي نو دمره کثرت هم جایز نه دی ګوره په مسله کې ډیر زیات ګرمي دلوشي نو کې راځي کې یو ځل علماء به نظر ټیک ته خیر دی نو دلته خو به شرطاري څنګه یو ځل 35000 روپے د بیلې بل راغله اره دمره وبم استعمالول چې کوم دی خنلی
خو غسل ګناه نه دی او بلکې حسن بصری وی چې روزدار لپکار دی ایوب جانا چې دې غسل کې لامبي خستر کې توري اخسر غوړی اخګیره غوړ کړی اخ تازه کپړو کې وی ماشاءالله او زیاتی څو ګورم بس بدرته مخه وبل ابن عمر صوبان او لون کړه ابن عمر سے یو جامه فولقی علی هغه پاغي ورزول شي وا لکه منګه صادر لون کو ببوز لاندې ود شو دا صادر یخی نسله یخی خرازی الله اکبر او صائمون بس ودخل الشعبي والحمام او داخل شو امام الشعبي سے غسل خانی ته او صائم روزدارو نو غسل کول شي وقال ابن عباس لا باس گناہ نشته ان يتطعم القدر او الشيء چو سکے کټوي نا شیشه لکه تا په شرقای کې خود دغه کې ویلې ځای کې لکه یو سړی وی ضرور وی او خدای کمزوري وی او دې د مال کې مثالو باندې جنگ جګړه کوي نو خدا کټوي سکل شي خو تیرول نشي لکه ګوره او بابا تدې تراغول دا کولی څنګه خو د جیبي او د شونډو چې اتصال شي نو ګرم سرد خوږ تریخ مالګه کم زیاته معلومه شي نو سکل شي وقال حسن العباس بالمزمزه ګنا نشته په خلی کنګالولو وتبرد للصائم او ځان یخول لپادرو جدار وقال ابن مسعود وی اذا كان صوم احدكم کله چې روزه دی او تاسو فليصبح دهينا مترجلا نو سبا دي کی په داسې حال دهینن ا مدهونن پتیلو ور کړه شوی مترجلن سر منګس کړه شوی چې خپل ځاز سر باندې او ګری باندې تیلو لگاوا اخی منګس کا او خوشبو لگاوا را روان شه جی وقال انس ان لي ابزن یا ابزنو او زما د پر ابزنو ابزن پیجنې حاشی لیکل دی حوضو نره غونی حوض او دوی ابزن اصل کې د ابزن دی ښا ابزن دا فارسی شو نو هم په بخاری کې مخکې د فارسی ټکیو دام د فارسی ټکی راغی ان لی ابزن اب وبشوی او زن برتن شو ما د پر ابزنو سمانه یو لوخه او دا ابو ازو پکی کې ناستما اتقحم فی ازو پکی داخل شوما عاشق حوض لیکل دی خو تین دا معلوم دا معنا غستی چې لکه نن سبا غټایټات چې کوم دي په دې غسل خانو کې هغه یو اخر ونه جوړ کړی دا څه نه اخر ونیا او بونه ډکی پکی کینی ٹپ کہتے ہیں اس کو چلو ٹپ جب اس میں بیٹھ جاتے ہیں تو دونوں لگاتے ہیں گپ خیال نہیں ہوتا کہنا دیر وقت بالکل ہے ختم شوی ده بالکل ختم انو هغه ټپ چې وبونه ډک کی او پکې ناشته دغه استعمال پر افزانو نو او حوض نه ونه دا بس مثلا ابن عمر بن مسواک کو زوال نمخ کیوم او رستم ابن سیرین لاباس به سواک کرتا په تازه مسواک ګناه نشته قیل چاورته له طعام د دې مسواک خو ذائقه چوي نو قال والماء له طعام او بوله پر ذائقه نشته کته دې مسواک ذائقه د چوبخ دې ته جواز مزمزه کې خدای یو ذائقه خوې کنه وانت تمزمز به ولم ير انس والحسن وابراهيم بالكهل للصائم باسا روزدار لپاره پر رنجو لګولو کې ګناه نشته ده جی وبي قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة عن ابي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر في رمضان من غير قرب فيغتسل ويصوم يدركه الفجر شين بیا ټیک ده او يدرك الفجر پکار يدركه شين بیا الفجر جی وبي قال حدثنا اسماعيل وحدثني مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن معاوية انه سمع ابا بكر بن عبد الرحمن قال كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة قالت اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يشبه جنوبا من جماع حضرت بسباکو د جمان ها غير احتلام ثم يصوم ثم دخلنا على ام سلمة فقالت
مثل ذلك وقال ابو جعفر سالت ابا عبد الله اذا افطر يكفر مثل المجامع قال لا الا ترى وی اذا افطر آئے کہ کل یو سویر و جماعت کی یکفر مثل المجامع قال لا ونا الا ترى الاحاديث لم يقضيه وان صام الا ترى الاحاديث لم يقضي وان صام الدهر معنی دا شو چې الا ترى تنویني الاحاديث هغه احادیث لرا لکه حدیث کې چرادی یو سره یو روزه خوري نو کې دې بیا ټول مروجي ساتنو قضا نه پوره کیږي نو موږ دا حدیث مطلب دا لم يقضي وان صام الدهر لم يقضي معنی لم يكفي اجر صوم واحد وان صام الدهر قرار کې چې بطور جنایت د خبرو جو ساتي دې حدیث مطلب دا دی چې دا یوې روزي ثواب په ټول زمانہ کې نه ملایويږي. باب الصائم اذا قرأ شرب ناسيا وقرأ ان استنصر فدخل الماء في حقه لا بأس لم يملك رده وقال حسن ان خلقه الذباب فلا شيء عليه وقال حسن ومجاهد ان جامع ناسيا فلا شيء عليه. بس وردا سو مسلې دي چې مشهوره خبره ده چې عقل په خطای سره وي او نسیان سره په ایر سره دروجه نه ماتيږي البته په خطا عقل روجه ماتيږي او چې یو سره ایر شي نو پیره خروجه نه ماتيږي نو صاحب اذا اکلا چې یو سره خوراکو کی یا اس کی ناسن په ایرا تو حاصل سره روجه نه ماتيږي خو بشرطی کی چې دا عقل په حالت ته تزکا کې نشي لکه څنګه نوره خلی ته دوا چولا ایرا باندې او تا دلولا او په دی وخت ته تیار شو ته وګورځولا پروژه نه زماته او چې تا تیار شو بیا خمنه نو سره جماعت شو د خیره خدای چې قضا بلا کفاره بشي. وقال عطاوي استنصرا ان استنصرا کې یو سړی په پوزه کې او به اچولې اصل کې استنصار وی وقلو تا هو وقلو سره خو به حلق تنزي اچولو سره او به حلق تنزي نو کې یو سړي په پوزه کې ابو اچولې فدخل ما في حلقي سشو او به حلق ته ورسېدي لا باسا ګناه نشته ولی لم یملک رده دې دغه درت طاقت نه لري. وقال حسن بصری وی ان دخل حلقه الذباب کچره داخل شو دې مره ته ذباب فلا شی له نو پدی ګناه نشته دی الکته تا خبرې کولې او مچرا مینا غستا حلق کې در نشو او دې سستارو جن ماتيږي زدي و جنا چې دې مچ په بندش او په اخراج باندې ستا طاقت شته دا تکلیف ما لا یو طاق دی نو دې سستارو جن ماتيږي. وقال حسن بصری او مجاهد وی ان جامع ناسیان یو سړي جما وکړه پیرا فلا شی علیه اوس ایرا پته نه و چې روزه دا او کې نه دا او بس ګړبړې شروع شو د خیره سره پوښي نو فلا شی علیه. امام ابو حنیفه او امام شافعی سے وی چې په دې څه نشته ده بس نشیان دي. اور امام مالک رحم الله فرمایي چې په دې قضا ده ای وجداد چې دا وګړه خبره دې کې څنګه نسیان راغی دا غوړې لانجی دا ټول پرایسو کې ټیم لګي نو دا کو چون کې دې کې تیوالت ته امت دې وګدوار دې ریاض دې کې نسیان نه راځي ته په دې باندې قضا وي. امام احمد سی وی چې قضا مال کفاره ده وایند شافعی ونه کې نسیان وي نشته ده جی. قال حدثنا عبد الله اخبرنا يزيد بن زريع حدثنا هشام بن هشام حدثنا ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. باب سواك الرطب واليابس للصائم باب سواك الرطب واليابس للصائم باب د بیان د استعمال د مسواک تر او د اوچرو جدار لپاره. ګوره بعضی حضرات وی چې امام مالک رحمه الله هغه وی چې د تر مسواک چې کوم دی مطلقاً روزدار نشي ساتلې دا استعمالول نشي. امام مالک سے امام بخاری اسواک رطب سرا امام مالک سے باندې رد کړي اور هر چې امام شافعی صاحب دی ناغوی بعد الزوال چې کوم دی مسواک رطب استعمالول منع دي او قبل الزوال استعمالول شي. واما امام ابو حنیفه علیه الرحمت هغه یجوز استعمال مسواک قبل الزوال وبعد الزوال مطلقا
او امام بخاری دې ذکر جمهور تایید کوي جی. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو صائم ما لا أحصي أو أعود ما لا احصي او اعود یعنی دمره ملي دل دې چې نه شمارل شمه الفاظ متراد معنی ما لا احصي شمارل شم یا ما لا اعود نشمار جی. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقص الصائم من غيره. وقال عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبلغ ريحه. بس مطلب دا چې مسواک چې پاکون کې د خلې د رضا منګې د الله د رضا ده سبب د رضا منګې د رب دی. اوس مطلب دا دی چې امام بخاری وی لامرتم بالسواک عند كل وضوء حضرت ویل دي دا مطلق ویل دي چې د صائم او د غیر صائم تفریق حضرت نه کړي لہذا پروژه کې مسواک استعمال لشي بس. وقال عطاء وقتاده يبتلوا ريقه توجه کا چې تر مسواک ته استعمال کې توجه کا او مسواک سره په خله کې کم توکانی جمع شي او وګورځي بار تا بیا دغه نه پس کې چې رسل لوندواله مړی کی وی او ته تیر کې نو دې سره حرج نشته ده لکه مزمزه کوي خلی کې وبو اچي اټول وب بار وګورځي بیا څه طریق خله کې پاتې او تیر شي نو یې سره جن ماتيږي جی. وبه قال حدثنا أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان توضأ فأقرأ على يده ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم غسل اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء عبر له ما تقدم من ذنبه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق من خره الماء. حضرت وی چې کله ادس کوي نو وادي شي او دې رسي داوبه سوري د پوزې تا نو معنی من خرته سوري د پوز سره رسول شي نو معلومه شو چې استنشاق منع نه دی پروژه کې. البته ابو داود روایت چې مبالغه بنه کوي ځکه د مبالغې سره وبکته ته لشي جی. الصعود للصائمانه دوی اچول په پوزه کې جی. کچره مړې ته نی رسیدلی او دې خرانجه لګول شي بیا به کشراخ کا ها. ان مزمزا کی اوسره په خله کې وبو واچي ٹھیک شو کنه ثم افرغ ما فيه من الماء بیا دې واری هغه شی چې په خله دې کې ودو بونه لا یزیر گنانشت ان یزدر دریقه چې دې هغه خپل هغه تری لعاب تیر کی توبه دې ورزو دې تری پات شو نو خام خلق لوندینو دا څنګه دې گنانشت وما بقي فيه هغه شی چې خله کې تری پات دې سر جرم نشته ولا يمزغ العلك او دې با چغم نه خوري او دې په خله کې جاول نه وي اصل کې الک جاول ته وي خو خلق جان څه شی وصولیږي خو نه دارنګ دا چغم رامي شی دی دې خو اول کې څه خوګواله خو بیا څه وي شي نه ودا چغم پته د بهای یو لوی شی دی اګه دا خزي وی سړی کړه کړه زګورم دا نارینه الکان دا چغم خوري ګاوي ابو کرے باندې بدانی کیای انا کدا کوم شیطان ته خو دې انګريز داسې سيزونه وکړ چې د مسلمان نغه سشه هغه شرافت حیا بالکل وکړ نو جول د جاولې جایز نه دی جی. کچر تیر کی دې هغه لعاب حاصل شوی د جولو د جاولنا زدانوی مچ یفت روجه مات شوا ولکنه ينهى عنه شرعن دیبت منکولی شي. اوس تاسو بچي اوس که الله دې تاسو ټول لا استخ درکې